شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. مینوالو د یو ای سټیټ فجیرہ ته راغلي وو. یو خوا سمندر دی او بل اړخ ته یو تاریخي جومات دی کوم ته چې البدیعہ ویل کېږي. داسې روایت دی چې دا البدیعہ مسجد چې کوم دی دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په دور په هغې زمانه کې جوړ کړی شوی و. دلته به صحابه کرام راتلله، هغوی به منځونه کوله، عبادتونه به یې دلته کوله او بیا د دې سره خوا کې عمان ملک دی، هلته به د هغوی تګ کېدو. نو دا جومات چې دی یو ډېر زیات تاریخ لري. یو ای ته چې هر څوک راشي نو بیا د البدیعہ مسجد ته لازمي راځي، دلته کې مونځ هم وکړي او د هغې سره سره 2 رکعته نفل هم کوي. مینوالو دلته کې دا چې دی د ډېر غټ تاریخ له وجې ډېر زیات شهرت لري او د دنیا د ګوټ ګوټ نه دې ته خلک راځي. داسې موسم کې مونږ راغلي یو چې دلته کې ډېره زیاته ګرمي ده، خو بیا هم د سیلانیانو هغه تګ چې دی دلته کې شروع دی. مرحله وار خلک راځي د کارونو نه چې فری شي نو دلته کې راتګ کوي او دا ځای ډېر زیات مقدس ګڼي ځکه چې یو تاریخ لري او کوم صحابه کرام چې وو هغوی دلته پاتې شوي دي او هغوی دلته عبادتونه کړي دي. نو یقینا چې دا ډېر زیات بهترین جومات دی. ټول جوماتونه د الله کورونه دي، ډېر ښه دي، ډېر ښکلي دي، خو داسې جومات چې څوک ویني نو د هغوی هغه روح چې دی هغه تازه شي او خوشحاله شي. مونږ ډېر زیات خوشحاله شو او ډېر زیات زړه ته سکون راغی، خوشحالي راغی، تسکین راغی چې یو داسې تاریخي جومات ته راغلو او هلته کې مو د ژوند څه لمحې تېرې کړلې. مینوالو دلته کې یو ورور ولاړ دی، انعام خان، د هغه سره خبرې کوم چې هغوی د دې جومات په اړه باندې موږ سره خپل خیالات شیر کړي او هغوی څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ضریاب صاحب ډېره مننه. انعام خان دا راته ووایه څنګه د جومات ته تاسو په وړاندیز لالی او که نه؟ نه، دلته خو چې دوبۍ ته راغلي وو تقریبا چې دونه د کار هغه دلته مونږ په مخه څومره چې ملګري زموږ راځي دلته کم ویزیټر راځي، کم میلمانه کم راځي، نو هغو ته مونږ د دې جومات لازم ویزیټ کولی چې دا یو داسې تاریخي مسجد دی 1424 عیسوي کې دا بنیاد د دې شوی دی. خو مشران وایي چې دا کم وخت کې اصحاب کرام دلته ډېر تاریخي خلک پاتې شوي هم دي، خو الله علم دی ولې چې مونږ به څه وایو، خو لکه داسې یو تاریخي ځای دی، یو ښکلی ځای دی او چې امارات ته هر سړی راځي نو دا بدیعہ مسجد ته لازم راځي ولې چې د دې ځای کې ویزټ څوک نه هېروي. دا یو داسې تاریخي ځای دی. دا لوکیشن دلته د فجیرې کورنش خورپکان بیچ وتی د هغې سره په یو 6 کیلومیټر کې دلته نږدې واقع دی او دې خوا اخوا طرف ته عمان بارډر هم دی، کم چې د عمان خلک د امارات ته راتګ کوي فجیرې طرف ته. نو دا مسجد چې کوم دی البدیعہ مسجد، اصحاب مسجد ورته هم وایي، په اصحاب مسجد باندې مشهور دی. خلک وایي چې پخوا زمانه کې د اصحاب کرام دلته به راتله، قیام کړی، مونځ هم کړی دی، خو الله علم دی. خو کیدای شي شوي هم داسې ویل چې 1424 عیسوي یو ډېر غټ عمر دی او ډېر هغه عمر دی. خو البدیعہ مسجد ته چې کوم دی هر کله چې هر ویزیټر راځي دا هغه ته زما دا سوال دی د هغه دی چې دې ځای ته لازم راشئ. بله ته دا وایي دلته چې خلک مونځ له راشي، دلته کې عبادت له راشي، دا یو دلته کې تاسو وایي چې لوړ تاریخ دی، نو څنګه د خلکو ته د زړه سکون میلاویږي؟ ها بالکل. دلته داسې خلک ما ولیدل چې دلته غیر مسلم هم راځي، خو هغه یو تاثر د ښکوي چې زموږ د یو اسلام یو دغه خو خلک د تعذیب ډېر خیال ساتي، دغه ساتي. په دې وجه دلته چې هر سړی راځي، هر دغه راځي، نو که د مونځ ټایم وي او که نه خو دا 2 رکعته نفل دا هر مسلمان هر مؤمن دلته راځي او د خپل زړه د سکون دپاره بیا کله یا وطن ته تللی شي نو وایي چې مونږ هم هغه ځای کې مونځ کړی، کوم ځای کې چې څنګه اصحاب کرام پاتې شي، کوم ځای کې څنګه تاریخي مسجدونه دي، نو هغو په دې دغه باندې الله پاک ته هغه عبادتونه هم دغو قبول کړي. خو لکه دا په دې امید سره راځي چې ها دلته زموږ اصحاب کرامو د قیام هم کړی دی، نو د 2 رکعته نفل هر سړی دلته کوي. انعام خان یو خبره دا ده چې که دوبۍ د رڼاګانو ښار هم دی یو ای، خو یو تاریخ هم لري. بالکل تاریخ خو ډېر لري دلته، خو ډېر اسلامي دغه هم تېر شي چې کوم سعودي عرب دی، عمان دی، داسې دوبۍ ده، ټیک دی چې سیټي خاریې هر څه پکې دي، خو دلته داسې تاریخي ځایونه هم دي چې هغه د لیدو قابل هم دي او خلک هغه ته ترسېږي د ښکېږي چې مونږ به کله امارات ته لاړ شو بلډینګ په یو طرف او چې مونږ هغه تاریخي ځای لازم ووینو. ډېره مننه. خوشحاله شئ. مهرباني. مینوالو تاسو وکتل د انعام ورور ښکلې خبرې. مینوالو یقین وکړئ چې ما اورېدلي وو د دې جومات باره کې، زه چې کله پاکستان کې ما وایي چې زه هر کله یو ای ته لاړ شم نو زه به دلته کې لازمي د جومات ته ځم، زه به هلته کې خامخا مونځ به کوم، 2 رکعته نفل به کوم. یقین وکړه نن رالو ډېر زیات خوشحاله شو او د زړه ته مو سکون میلاو شو، د زړه هغه خوشحالي چې ده ما په ټول یو ای کې دلته ولیدله. الله دې وکړي چې څومره پاکستاني راځي، د بل وطن نه خلک راځي، مسلمانان رونه کم راځي، هغوی لازمي دلته کې تګ کوي ځکه چې دا زموږ مذهبي فرض هم جوړېږي چې داسې یو تاریخي جومات وینو، تاریخي
تاریخي ځای وایو چېرته کې چې زموږ پیغمبران او چېرته کې اصحاب کرام پاتې شوي دي هغوی کوم ځای کې عبادتونه کړي وي نو موږ مسلمانان دې ته بالکل د عقیدت په نظر باندې ګورو دلته کې راځو ډېر په مینه باندې هغه خپل عبادتونه کوو مینوالو تاسو د به راتلونکي پروګرام کې نور هم ښایسته ښایسته مقامات او ښکلي ښکلي ځایونه ښیو مینوالو د دې څو خبرو سره زه ستاسو نه غواړم اجازت په دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان